بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. منګه دا شروع کړیو الفاظ د عموم کنا نمنګ وی چې عام دا به بعض الفاظ د سی وی چې هغه د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره پای کې عمومي د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره عمومي او بیا دویم نمبر موږ ویلو چې د لفظ په اعتبار سره یو لفظ سره دا خاص وي او د معنا په اعتبار سره عام وي دا ویل شو. موږ ویلو چې بعض الفاظ د سړي چې د عموم د پاره و د کلشيري من ده ماده او کلن ده او کله ماده او جميع دا باشه نه پرون سبق موږ دا خبره شروع کړې و چې لکه بعضی سيزونه د سی وی چې پای کې لکه خصوص پرې کې لکه د عموم ته د خارج د وجه نه راغلي عموم بګي د خارج د وجه نه راغلي نه پای کې ورو موږ خبرې کړې اسانه خبرې یو دا خبره موږ کړې و چې کله نکره منفیه دې کنه دا د عموم فائدہ ورته یعنی یو نکره لفظ وي او دا په ځای د نفي کې راشي نکره منفیه دا د عموم فائدہ ورته او نکره مثبته د خصوص فائدہ ورته دا آسانه خبره ده نکره منفیه د عموم فائدہ ورته مطلب دا دی چې دا یو اسم نکره وي او په دې باندې نفي داخله شو نو دا به د عموم فائدہ ورته لکه مطلب چې د نکره چې دا وځ شوی دا یا خو د فرد غیر معین د پاره او یا لري لپاره چې دا د ماهیت او حقیقت لپاره وځل شي دا نو چې کله په دې باندې نفي داله نه پرې نه کړه باندې نه فراغله او ته دې فرد غیر معین هم ونه باسي او نه دې نه دې دا دغه باسي حقیقت ولا معنی ونه باسي نو بیا دې په معنا باندې عمل نه راځي پوه شئ هدي وجنه نکره منفی بیا موږ وی چې په دې نکره منفی کې به د عموم کله واجب او کله پکې جایز وي دای لپاره موږ دا خبره کړو چې چرته دا مستضمنو معنی د من مستغرق لره استغراق لره نو بیا په دې کې دا دغه وی څه دا بیا عموم به پکې واجب وي لکه هل رجل فی الدار دا په جواب دا هغه چا کې چې ته لا رجل فی الدار په جواب دا هغه چا کې چې هل من رجل فی الدار لا اله الا الله نو دا په جواب دا هغه چا کې چې هل من اله الا الله نو په دې صورت کې لګي عموم واجب دی او کچرتا د من استغراقی اگر متضمن نوي باندې بیا عموم چې نه دا پکې جایز دی مطلب دا چې خصوص ولا معنی هم غسته شي او عموم ولا معنی هم غسته شي بیا موږ ویلو چې نکره منفیه پدې کې عمومي نو پدې باندې یو اجماع چې لکه تا کدا په نکره منفیه کې عموم ونه منې پکې نو بیا به لا اله الا الله کلمه توحید نه ګرځي او یو استعمال لري په دې سره شوی دی اگر ایت لپاره مثال ذکر کړو چې الله تعالی فرمایي ما انزل الله على بشر من شيء چې نه نازل کړه الله تعالی په هیڅ یو فرد باندې هیڅ یو کتاب هیڅ یو شی باندې نازل کړه نو ما تاسو ته چې دینه مکه تاسو دا پیژنې چې موجبه او سالبه موجبه دي ته وایي چې دا محمول د موجوده هر فرد د موجود محمول لپاره ثابت وي مطلق او سالبه دي ته وایي چې دا محمول د موجوده افرادونه منفي شوی بیا موجبه کلیه چې دا محمول د موجوده هر فرد لپاره ثابت وي موجبه جزئیه چې محمول د موجوده بعض افراد لپاره ثابت وي بعض لپاره نه ثابت وي سالبه کلیه چې محمول د موجوده هر فرد نه محمول د هر فرد د موضوع هر فرد د منفي شوی سالبه کلیه ده او سالبه جزئیه چې موضوع د محمول د موضوع د بعض افراد نه سلب شوی منفي شوی د بعض نه شوی بیا موږ دا خبره کړې و چې موجبه جزئیه د دې نقیص سالبه کلیه راځي نو الله تعالی فرمایلی چې من انزل الكتاب الذي جاء به موسی دا موجبه جزئیه ده موجبه جزئیه ده ځکه چې دا کتاب چې نه دا درې ما انزل الله باز ده من شيء باز ده او ما علی بشرین د موسی علیه السلام دا علی بشرین باز ده او کدا دا ونه منی کنه په علی بشرین من شيء کې دا سالبه کلیه ونه منی نو بیا د سالبه کلیه په نقیص کې موجبه جزئیه چې نه راځي د موجبه جزئیه په نقیص کې چې راځي نه بخامه سالبه کلیه برازي پوه شو به معنی هغه به معنی پوه شو ها بیا موږ دا خبره کړې و چې نکره مثبته دا خصوص د پاره دي لیکن مطلق وي خصوص د پاره مطلب دا دی چې د دینه به یو فرد نه به مراد وي
خو هغه فرد به د صفاتو په اعتبار سره مطلق وي لکه دا څوک چې لکه اعتق رغبت الغلام آزاد کا نو دا غلام کا هر څنګه کا کافری کا مسلمانی کا غټي کا ورکوټه کا توري کا سپینی کا خړی کا هر قسمي خدا غلام آزادول دا صحیح دی پوښوي بیا وی چې پیغمبر صلی الله تعالی فرمایلی دي چې فتحرير رقبتين پر زهار بدای کی نو موږ چې لکه هر قسم غلام کا آزاد کو دا غلام چې آزادول په باندې صحیح دی ځکه چې الله تعالی مطلق ذکر کړی دی خو صرف دوه قسم غلامان د دینه په اجماع سره دا وتری دي چې شلو او مدبر دا باندې آزاد نو دیوی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې دا د شل او مدبر د خاص کړی دی نو زه دا دغه خاص کوم چې کافر غلام په کوم نه چا آزادوله او په زیار کې مسلمان مؤمن آزادیږي مونږ وای مونږ ورته وایو کنه چې دا تا مونږ باندې الله به دا خبره کوله چې مونږ پکې داخل کړو بیا ته وستلې ومون پکې د سره داخل کړه نه ده ځکه چې مدبر دلته دوه خبرې یو المطلق يجري على اطلاقه مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې او دویم نمبر دا مطلق چې کله ذکر شي نو مرادف مطلق چې کله مطلق ذکر شي نو دا په مراد سوي فرد کامل وي نو دا شل چې نه فرد کامل نه ده ځکه چې خدا د غلام پیدا خدا نه چې کالو کې اکار کول نه شي خدمت کول نه شي او دوی مطلق دا جاری کیږي په خپل اطلاق باندې او دا مدبر دی دا غلام نه لري ځکه چې مدبر من وجهین چې دا آزاد وي الګه پوښتنه به معنی ها او صاحب تلوی فرمای چې امام شافعی رحمت الله علیه او د احناف دا نزاع لفظی دا ځکه نزاع لفظی دا چې موږ ورته مطلق وایو او ورته عموم وایو لکه کنه نور هغه هم دغه یو غلام آزاد ډیر نه آزاد واښوي کډیر غلامان آزادول جو بیا په عموم ولا معنا وا ولکه په نوم کې فرق دی چې موږ ورته مطلق وایو یو غلام باندې خو مطلق به د صفاتونه او یو به غلګه عموم بګي الګه په پوښوي زور سبق ها وس نوې سبق کې دا چې لکه موږ دا وی کنه چې نکرا مثبته دا د خصوص فائدہ ورکړي نکرا مثبته څه فائدہ ورکړي کوم لکه مطلق به خو چې کله د څه وشو لکه چې د دې نکری مثبتی سره یو صفت عام ولګیدو یعنی د صفت سره ولګیدو چې صفت عام نو بیا په دې نکره کې په نکره مثبته کې بیا عمومي لکه پوښوي دا د پوری سبب سره متعلق ده پرون موږ د خبرې کړو یو دا خبره کړو چې نکری او دا په موضع نفي کې راشي یعنی نکره منفیه د عموم فائدہ ورکړي اسانه هټ پټږي نکره منفیه د عموم فائدہ ورکړي نکره مثبته د خصوص فائدہ ورکړي دا نکره مثبته د خصوص فائدہ ورکړي خو کچرتا دا نکره مثبته د دې یو عام صفت ذکر کړل شو یا دا نکره مثبته موصوف او د دې یو عام صفت ذکر کړل شو نو بیا به هم پرې نکره کې پرې نکره مثبته کې دا به هم د عموم فائدہ ورکړي واښو به معنی لکه څومره افرادو کې چې دغه صفت عام شامل او څومره افرادو کې چې دا صفت عام پای کې ودا دا په ټول تبع عام وي خو کبدین علاوه نور لګته وي رايت رجلا عالما نو ګوره وای ما یو عالم سره ولو نو دا تم شامل ده تم شامل ده تم شامل ده دغه چې دا رجل موصوف ده او دغه په نکره مثبته ده او د دې صفت ذکر کړل چې صفت عام واښو به معنی ها پرې خبره باندې څه پوښولې نکره مثبته عام طور باندې خود خصوص د پارازي او چې کله دا موصوف شي په صفت عام سره یعنی دا موصوف یو د دې نور یو عام صفت ذکر وي نو دا بیا څه پیدا ورګي ولا عموم دا فائدې چې ورګي نه دا د اصلي وظیفه په اعتبار سره باندې کې دغه نشته ده د اصلي وظیفه په اعتبار سره خو باندې کې خصوص ده او د خارج د وجنه باندې کې د عموم دا معنا او خارج ته کوي د صفت د وجنه پوښتنه مې معنی وګورئ د خبرات را پکې ویم ته وان وصفت بصفه عامه تعم کچره دا نکره مثبته موصوف کړل شو په صفت عام سره لأن نکره مثبته چې دا موصوف او د دین ورستو څه ذکرو یو عام صفت ذکرو نو تعم بری کې بس پیدا کیږي عموم هذا بمنزله الاستثناء مما سبق وذلك مخکره په منزله د استثناء باندې کانه قال ورته چې فرمایلی دي وفي الاثبات تخص چې نکره مثبته دا په اثبات کې دا خصوص والا پیدا ورکوي خصوص والا معنی پیدا کوي الا اذا كانت موصوفه بصفه عامه
مگر کله چې دا موصوف په صفت عام سره نو فانها تعم لكل ما وجدت فيه هذه صفته نو بدې کې دا بیا به عام وي په هغه څه کې چې په کومه کې دا صفت اومندل شي وان كانت خاصه في اخراج ما عداها اگر چې دا به خاص وي د دین علاوه په نور په وستلو کې مطلب دا دی کنه مطلب دا دی چې لکه دا کوم کې چې دا صفت ثابت دی نو راځي کې خو به عمومي خو چې په کوم کې دا صفت نه ثابتو نو باندې کې به عموم نه وي الګه پوه شو به باندې دی وی والله لکه مثالونه به ذکر کړي درې مثالونه ذکر کړي لکه دا اولنی مثال ته وګورم ته والله لا اكلمه احدا الا رجلا كوفيا په خدای مې د قسم چې د هیڅ چا سره به خبرې نه کوم صرف د کوفي د سړي سره به خبرې کوم نو اوس دلته کنه دې ویلې چې والله لا اكلم احدا الا رجلا په خدای مې د قسم نه هیڅ چا سره به خبرې نه کوم مګر د یو سړي سره به خبرې کوم نو کله یو سړي سره خبرې وکړې او د یو سړي نه علاوه د ډېر سړو سره خبرې وکړلې نو دې بس کېږي خانس کېږي با خدوی الا رجلا كوفيا نو نکره ګور رجلا نکره ده کنه او درې نکری صفت ذکر کو په صفت عام کوفی سره نو کده د کوفی د 1,50,000 کسانو سره خبرې کوي قوم نه انیس کیږي پوه شو به معنی خو د کوفی نه علاوه د یو سړي سره خبره وکړه نو دې څه کیږي انیس کیږي نو کوم کې چې دا صفت شامل دي نو پای کې خو به عمومي او د کوم لپاره چې دا صفت نه شاملو نو پای کې به خصوصي بیا پوه شو به معنی لکه په دې باندې پوه شوي لکه د رجل کوفی کې څه کده د رجل سره چې کله کوفی ولګیدو نو کله د هر څو کوفیانو سره خبرې کوي خدای نه انس کیږي او کله کوفی نه علاوه د بل هیڅ یو ځړي سره خبره وکړه نو بیا به صحیح و ان كانت خاصه اگر چې دا خاص ده په اخراج ما عداها په دې باندې پوه شو لکه په دې پوه شوي په وستلو هغه کم چې د دین علاوه دي وهذا بحسب العرف والاستعمال واذا نكره چې د موصوفه د عموم فائدہ ورکړي دا په اعتبار د عرف سره ده لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي ولا عبد مؤمن خير من مشرك او قول معروف ومغفرة دا ټول دي والا قد سنشي فمفهوم الصفه هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر چې مفهوم د صفت او خصوص او تقييد ده الکه تاسو د نحوی په کتابونو کې ویلي دي چې دا او یا په بل سایت کې ورستو ویلي دي چې لکه دا صفت چې نه دا سره پار راځي دا د خصوص د پار راځي لکه زه مې زما خواته سړی راغله ده تور دی او کا باتینګډی نه او کا سپین دی او کا غټ دی او کا ورکوټه دی او کا عالم دی او کا قاری دی او کا حافظ دی او کار سره راغله ده عموم دی پکې کنه وما جاءني رجل عالم زما خواته عالم سړی راغی تخصیص پکې پیدا شو که پیدا نه شو خوښ وي نو وایي چې په دې صفت کې په صفت کې اگر چې د لغت په اعتبار سره اگر چې د وجه په اعتبار سره پکې تخصیص وي لیکن د خارج د وجه نه پدې کې عموم راغلی دی د خارج د وجه نه پدې کې سره راغلی دی والا قد نشف مفهوم الصفه نو مفهوم د صفت هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر ولهذا الذي وجنا لم تكن عامه دا عام دا بنوي عام اذا كانت تلك الصفه بنفسها خاصه کچره دا صفت په خپل ذات په اعتبار سره سوي خاص وي نکره دا موصوفه دا او صفت هم ذکر شوی دی وا صفت چې نه دا صفت خاص ده صفت سره نو اگر چې نکره موصوفه دا او مثبته ده خو بیا هم دا عموم فائدہ نه ورکوي ځکه چې صفت چې کوم ذکر شوی نه اصله خاص عام نه ده لکه یو سره وایي والله لا اضرب الا رجلا ولدني فخدای مې د قسمی چې زما نه وهم هغه سره زما نه وهم هیڅ یو سره مگر هغه سره به هم چې پیدا کړم وزل کې کته ترکیب تعالی درځي نو ته بل سوچ وکي چې ترکیب په اعتبار سره والله جو قسم ده لا اضرب فعل وانا بك فاعل او مستثنى منه ده انا بك مستثنى الا رجلا ولدني لا الا نورث رجلا موصوف ته کنه او ولدني فعل فاعل مفعول به ملکر دا صفت شو کنه نو د رجلن د لپاره صفت ذکر شوی دی د رجلن د لپاره څه ذکر شوی دی صفت ذکر شوی دی خو صفت عام نه بلکې سره صفت خاص ده نو اگر چې نکره ده اگر چې مثبت ده اگر چې موصوفه ده اگر چې صفت ذکر شوی دی لیکن صفت خاص ده نو فائدہ به دی ورکړي ځکه چې ولادت د یو سړي نه کیږي د ډیرو نه کیږي پوه شو به باندې आवाज نه راځي کنه ورته ما سره چل ول ما کوي چې پويږي نو ما ته پويګو چې نه پويږي نو ما ته نه پويګو زه بیا او چل ول ما سره ما کوي چې پوه نه او وای چې موږ پوه شو اوس وای
پوه شوي والله لا اضرب الا رجلا ولدني په خدای مې قسم چې زمانه وهما مگر هغه یو سړی به وهمه چې زوی پیدا کړی ما فان الوالد لا يكون الا واحدا دلګه دا واحد چې دا والدو دا نه مگر سوی نو اگر چې نکره موصوفه ده خو صفت ذکر شوی ده خو صفت عام نه ده امنګ دا ویډیو کچری نکره موصوفه په صفت عام سره نو بلیګه به عموم پیدا کیږي وهذا ولكن هذا الاصل اكثري لا كلي واذا اصل چې کم دی کنه دا اکثری ده کم اصلو چې لکه نکره په اثبات کې خاصواله پیدا کوي مگر کوم موصوف په صفت عام سره وی کله کله د سیمی کنه چې نکره راغلی وي مثبت راغلی وي اړو صفت ذکر شوی نه اړو صفت ذکر شوی نه خو بیا هم دا عموم فائدہ ورکړي بیا هم دا عموم فائدہ ورکړي لکه مثالونه را ځخیا والا كرسني فقط تعم بدون صفته کله کله نکره مثبته دا د عموم فائدہ ورکړي بغیر د صفتنا کما فی قوله تمره خیر من جراده هر فرد کجوري بهتر ده د ملقنا د څه چلې چې محرم وي چې کله دغه وږي کنه یو ورکوټه سروې چې نه دا لکه ورکوټه زناور ورکوټه دا کېړې مکوړې دا چې نامړي کې نشي چل وي نو حضرت محمد فرمایل تمره خیر من جراده چې لکه یو تمره چې نه دا هر فرد تمری دا غوړه یعنی مطلب ولته کې ملق ورکو ولته کې تمره ورکو دا نو ګورل کې تمره دا نه کې ردا او موصوفه نه ده صفت نشته خو بیا په عموم ده او الله تعالی فرمای علمت نفس ما احضرت چې دی انسان ته پته ولګي دی نفس ته پته ولګي دی نفس ته معلوم شي هغه څه چې د ظاهر کړي دي وزلګي دا نفسون چې نه کېره او موصوف نشته صفت نشته او بیا هم پکې هم دي چې معنا کو علمت نفس معلوم بشي هر یو نفس دا هر یو چې موږ معنا کوو دا عموم ما احضرت او علمت نفس ما قدمت هو بشي هر یو انسان باغه سمانه چې مخکري وقد تخص بالصفه او کله کله دسی کنه چې دا ذکروي موصوفه وي صفت وسره راغلي او صفت معامي خو بیا هم هغه څه د خصوص فائدہ ورکړي پوه شو به معنی نو دا مکه قاعده چې تا ویل کنه دا قاعده دی ګوره اکثری دا کلینه نه ځکه زماره دا وکړه چې مکیره به همي موصوفه به همي صفت به هم راغلي او صفت به عامي بیا هم د خصوص فائدہ ورکړي کوي خیر وقد تخص بصفته كما اذا قال لو سروي والله لا اتزوجن امراه كوفيه فخدای می دې قسم چې چا سره باندې کا کومه د کوفی خسر به کومه نوز ګورا امراه دا نکیره ده کنه دا موصوفه ده کنه دا صفت ذکر شوی ده کنه نه صفت عام ده کنه نه او کدی سړی دی وی خسر نکاح وکړه کنه نو هم دې نه حانسو د ټولو کوفیانو د خسر نکاح کول نه دي پوه شو به معنی خادي بتزوج امرأة ومثل قولك لقيت رجلا عالما واذكر لقيت رجلا عالما توغرا دلك رجلا نكره ده کنه موصوفه ده کنه صفت ذکر شوی ده کنه عام ده کنه خو بیا هم کته یو سړی سره ملاو شو نو ته خبره دې رښتې نه د ځینې ټول دنیا چې څومره عالمان سړي دې ټول سره به ملاويږي حالا به چې لقيت رجلا عالما نو خلاص خبره څه شو د دې ده کنه چې لکه نکره مثبته د خصوص فائدہ ور کوي او چې کله نکره مثبته موصوفی په صفت عام سره نو پرې کې به عموم پیدا کیږي خدا قاعده چې دا کلی نه بلکې اکثری ده ځکه کله کله نکره موصوفه وي دا غي د سر ناړو صفت ذکر شوی نه وي او بیا هم پای کې عمومي کله کله نکره د سی وي چې پای کې صفت هم ذکر شوی او بیا هم د خصوص فائدہ ور کوي وانه فای ها واسطه تا ماما باندې پرونه وینم زين